السلام علیکم. زموږ په ملک کې سوشل میډیا ډیر زیات اډوانس سټیج ته رسیدلې ده او ته چې د عوامو د نبض معلومات کوي نو پتا ته صحیح تصویر د سوشل میډیا نه پته لګي. څه پکې فیک نیوزي خو ډیر پکې حقیقتونه او دی وخت کې تا ته د تصویر دویم رخ ملاویږي ځکه چې بدقسمتۍ نه پاکستان کې نیوز چینل چې دي او پرنٹ میډیا اخبارونه چې دي ټول حکومت او اسټابلیشمنت کنټرول کړی دي او د یو طرف پروپاګاندا خي او د عوام د مفاد یا د اغې د نفس یا د اغوی د حقوق هیڅ خبره نه کوي. نو په دې وجه باندې بیا ته سوشل میډیا چې وګوري تا ته پته ولګي چې سره روان دي. نن سبا د دې عوامو د ادارې نه د اسټابلیشمنت نه خفګان دي په دې وجه چې د الیکشن کیسو شو یا کم د سیاسي کیسونه چې دي نو یو د سوشل میډیا باندې د دفاعي ادارو د فوج د ادارو د کاروبار د بایکاټ مهم روانو. نو ما بیا سوچ وکړو چې یاره د فوج به څومره ډیر کاروبارونه چې هغوی به متاثر شي کو چېرې عوام دا مهم چلی. نو هغه چې مو کتو هغه تفصیلات مې را پیدا کړل ډیر حیران کونو. نو نن درته دا وایم چې زمونږ فوج د خپل دفاع نه علاوه څه کاروبارونه کوي. دا ټول چې دي نو دا د سلور هغوی ډیر بېشماره کاروبارونه دي او د سلور مین ګروپونو کې تقسیم کړي دي. دغه ګروپونو له نوم ورکړی دی آرمی ویلفیر ټرست، فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن او بهریا فاونډیشن. د دین علاوه بیا هغوی په سلور نمونو کاروبار کوي. یو ته نیشنل لاجسټک سیل وي، یو ته فرنټیر ورکس ارګنایزیشن وي، یو ته اس سی او وي او یو چې دی د رینجر سره کاروبارونه دي کم چې په کراچۍ کې مختلف دي. نو د هغوی د آرمی ویلفیر ټرست چې کم پروجیکټ دي هغه دا دی لیست واورئ چې څه دی. یو دی آرمی ویلفیر نظامپور سیمنٹ پروجیکٹ سیمنٹ فیکٹری دا، آرمی ویلفیر فارماسیوټیکل دوایانی دي، عسکری سیمنٹ سیمنٹ دی، عسکری کمرشل بینک دی، عسکری جنرل انشورنس کمپنی لیمیټډ دی، عسکری لیزینګ لیمیټډ دی، عسکری لوبریکینټس د موبلیلو کاروم دی، عسکری شوګر مل بدین چینیم جوړی، عسکری آرمی ویلفیر شو پروجیکٹ بوټان جوړی، آرمی ویلفیر وولن ملز کپڑا جوړی، آرمی ویلفیر ہوزری پروجیکٹ، آرمی ویلفیر رائس لاہور د وروجو میلونم دی، آرمی سټینډ فارم پروبایباد څه علاقه به پنجاب کې، آرمی سټینډ فارم بایل گنج، آرمی فارم رقبہ نقد، آرمی فارم کوسکی بدین، ریل اسٹیٹ لاہور، ریل اسٹیٹ راولپنڈی، ریل اسٹیٹ کراچی، ریل اسٹیٹ پشاور، آرمی ویلفیر ٹرسٹ پلازا راولپنڈی پلازیم دی، الغازی ٹریولز سروسز ٹریولز راولپنڈی، لیزان آفس کراچی، لیزان آفس لاہور، آرمی ویلفیر ٹرسٹ کمرشل مارکیٹ پروجیکٹ، عسکری انفارمیشن سروس. بیا د فوجي فاونډیشن لاندې کم پروجیکټ دي نو دی فوجي شوګر ملز ټنډو محمد خان، فوجي شوګر ملز بدین، فوجي شوګر ملز سانګلا هل، فوجي شوګر ملز کین انډیکس فارم، فوجي سیریلز د شپږته د چینو میلونه دي او بیا دا سیریل دی، فوجي پولی پروپیلین پروډکټس فاونډیشن ګیس کمپنی، فوجي فرټلایزر کمپنی سرم دا، ګیسوم دی، پلاسټیک فیکټریانیم دی، فوجي فرټلایزر انسټیټیوټ، نیشنل آئیډینټیټي کارډ پروجیکٹ، فاونډیشن میډیک کالج، فوجي کبیروالا پاور کمپنی، فوجي گارډن فرټلایزر گکڑ پاټک کراچی، فوجي سیکیورټي کمپنی لیمیټډ. بیا د شاهین فاونډیشن لاندې دي شاهین فاونډیشن پروجیکټ دي، شاهین انټرنیشنل، شاهین کارگو، شاهین ایرپورټ سروسز، شاهین ایرویز، شاهین کمپلیکس، شاهین پی ټی وی، شاهین انفارمیشن اینڈ ټیکنالوجي سیسټم. بیا د بهریا فاونډیشن لاندې دي بهریا یونیورسيټي، فلاحي ټریډینګ ایجنسی، بهریا ټریول ایجنسی، بهریا کنسټرکشن، بهریا پینٹس، بهریا ڈیپ سی فشنگ، بهریا کمپلیکس، بهریا ہاؤسنگز، بهریا ڈرینجنگ، بهریا بیکری، بهریا شپنگ، بهریا کوسٹل سروس، بهریا کیٹرنگ اینڈ ڈیکوریشن سروس، بهریا فارمنگ، بهریا ہولڈنگ، بهریا شپ بریکنگ، بهریا ہاربر سروس، بهریا ڈرائیونگ اینڈ
سالویج انټرنیشنل، بهریا فاونډیشن کالج بهاولپور. دا یو لوی لیست دی. په دې کې دا کم نورې ادارې چې دي دې کې د ټولو نه یو اهم اداره ده د نیشنل لاجسټک سیل. دا د ترانسپورټ یو کمپني ده چې پکې تقریبا څه کم 2000 ګاډي دي او هغه د ټرکونو کې کنټینر راوړي. ډیر مخکې یو انټرویو ما کتلې ده د کیسر بنګالي معیشت دی او وایي چې د فوجي ادارو په وجه باندې پاکستان کې نور بزنسونه نه چلیږي ځکه چې دوی ته NOC په اسانه میلاو شي، لونز ورته په اسانه میلاو شي، د دوی سره ته مقابله کې ته مشکلات جوړ شي او دا ډیر کیسونه ریپورټ کړي او هغه دا وایي چې په دې شکل کې کوچري دا سیستم رواني او معیشت باندې د دوی داسې قبضه رواني نو را روان 20 کاله کې زه پاکستان په دې شکل کې نه ینم. دا زما دپاره ډېر د تشویشناک خبره وه. خو څنګه دا کاروبارونه چې کم د دفاعي ادارو او د په مقابله کې عام بزنسمن څنګه خرابي یا د سرکار ادارې ولې نه چلیږي. یو مثال دله در کومه او دا دی چې زموږ ریلوی ډېره زیاته په ترقۍ کې روانه وه، چلې لاسز نه کول او د هغې ټول نه غټ بزنس چې و هغه ریلوی کارګو وه. د کراچۍ نه به په بندرګاه د زرګونو کنټینر پیښور، لاهور، پنډۍ ته د ریلوی په کارګو راتلی. د ریلوی کارګو باندې خرچه څنګه کمه وه چې یو انجن به د 1 لک روپو ډیزل سیزل د پیښوره پورې او شاته به پسې 100 کنټینر به یې راچولي. اوس هغه کنټینرو کاروبار تباه پدې شو چې فوج وله د خپله NLC جوړه کړه، نیشنل لاجسټک کمپني، او یو کنټینر په یو ټرک راچي. د کارګو بزنس د ریلوی تباه شو، اقا چې په خساره روانه ده او د دوی بزنس شو. نو دې دوه نقصان وکړو، یو ریلوی تباه شو، یو دویم نقصان یې دا وکړو چې اوس د نیشنل مخکې به په 1 لک روپو د ډیزل په انجن باندې 100 کنټینر راتلی، اوس اقا کنټینر یو په 1 لک ډیزل په خرچه راځي. نو ګرانتیام راله، د ریلوی نظام خراب شو، خو د هغوی NLC اوچلیده. بل دی FWO فرنټیر ورک ارګنایزیشن، دا څومره غټې ټیکي چې دي، پولونه دي، موټرویز دي، دا هغوی سره ټیکي دي. بیا ورسره یو بل شي ټیکم ده چې ته په پاکستان کې چرته د روډ په غاړه بورډ لګی نو اجازت به د هغوی درکړي، هغوی ټیکې تقسیم کړي دي. او یو یې دا SCO ده، دا کمیونیکیشن په ګلګت کشمیر کې ځان له یو خپل کمیونیکیشن او موبایل کمپني ده، سیټ کام د دوی لاندې دی. نو دا د هغوی دي. نو دغه ټول کاروبارونه دي او ډېر په لوی سطح دي. تقریبا زه وایم چې نیم معیشت چې دی نو هغوی سره دی او ډېرې کمپنیانې پکې په سینټ کې یو ریپورټ جمع شوی چې ACC سره رجسټرډ هم نه دي، انلیسټ نه دي. بیا یو ډاکټره ده، ډاکټر عایشه صدیقه، هغې په دې کاروبارونو باندې یو ریپورټ، یو کتاب لیکلی و ځکه چې هغوی څه ورځې د فوج سره په تعلقات عامه کې جاب کړی و او هغې ته چې انټرنل شیزونه معلوم شو نو PhD ډاکټر دا بیا ریسرچ وکړو، یو کتاب یې ولیکو چې دا د اربونو ډالره انډسټري د فوج ځان له یو دنیا ده او هغې جرم کې هغه بیا د ملک نه وتښتېده غریبه، ځکه چې دلته ډېره نوکریم ختمه شوه، دمکیانې وې ورته او اوس په لندن کې ده او روزانه چېرته په یو یوټیوب باندې انټرویو ورکوي او هغه پریشانه ده چې ما ته هلته کې موس دمکیانې راکوي او زما ژوند په خطره کې. نو زمونږ ادارې ډېر ښه دي، زمونږ یې ډېر قدر کوو، خو په هر څه کې چې کله لاس وي نو هغه نور سیسټم یې ورسره دغه شي. تاسو پکې 2 شیزونه ولیدل چې دې کاروبار زمونږ دفاعي ادارې نه کوي، یو د نسوارو یو پیکوړې نه خرڅوي، نور هر کاروبار د دوی دی. امید لرم چې تاسو پته لګېدلي چې زمونږ د دې بادر فوجیانو څومره کاروبارونه دي، څومره کمپنیانې دي. چینی دوی جوړوي، بجلی دوی جوړوي، موبلیل دوی جوړوي، سیریل دوی جوړوي، چپس پاپړ دوی جوړوي، هر څه کاروبار دوی کوي. هوټلې دي، بلډینګونه دي، سوسایټۍ دي، کالجونه دي، یونیورسټیانې دي او دا زموږ ادارې دي. الله دې په پاکستان باندې رحم وکړي، عوام دې په خپل حفاظت کې الله وساتي. پاکستان زنده باد. او کو ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، کمنټ ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.